ځوانانو میاشت در باندې راغله ښکلې ځوانۍ الله درکړي دي دا د قرآن د ختم د پاره دي کینم بم نه او په ولاړه به قرآن ته ودرېږم مال الله ځواني راکړي بیا به داسې وخت راشي چې په کرسۍ به ناسي بیا به داسې وخت راشي چې د کوره به تراوله نشي راتلی جاړې به نو په ځوانۍ کې نن وکړه چې بیا ارمان نه کوي و الله چې روغ ومه نو ولاړ به ومه خو اوس بیمار یم نو الله به درله بیا هم هغه اجر درکوي نو الله د ځوان توبې ته په تمه دی بس توبه وباس د رحمت میاشته د مغفرت میاشته او اول عشره شروع ده دا د رحمت میاشته دا رحمتونه راوریږي رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین دعاګانې غواړئ درود شریف زیات وایي اول عشره کې چې یوه پیره څوک درود شریف ووایي نو صلی الله علیه عشرا الله تبارک و تعالی په لس رحمتونه راولیږي د یو درود په بدله کې لس رحمتونه الله را لیږي نو چې ته زر پیرې درود شریف ووایي نو څو رحمتونه راله لس زره رحمتونه در باندې د الله په یوه ورځ کې راورېدل او لنډ درود وصلی الله علی النبی الامی دا څومره لنډ درود دی دا زر پیری ډیر په اسانه کیږي نو چې دا زر پیری وای نو لس زره رحمتونه باندې د الله د طرف نه راوریدل دا د رحمت میاشته رحمتونه راوریږي د جهنم دروازې بندې دی او د جنت دروازې کولو دي ډیره د برکت میاشت رالاله ډیره د رحمت میاشت رالاله چې ظاهرانه نشي عبادات پکې وکړو چې ظاهرانه نشي بل کوشش کوئ د خپل وس مناسب نبی علیہ السلام فرمای چا چې یو روجدار له د روجماتی انتظام وکړو یو روجدار ستا په مال روجه ماته کړله نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی د دې دومره اجر لري د دغې روجهدار عمره اجر الله تعالی درکو ستی ټول ګناهونه معاف کړل او چې یو غلام دی د الله په لار کې آزاد چې یو کس تا په مال روجه مات نو صحابه خو غربونو صحابي راغی وی د الله حبیبه مونږ خو دومره طاقت نه لرو چې سړی موړ کو نبی علیہ السلام ورته دا په مړولو نه ده دا په یوه کجوره باندې ده دا په یوه نوڼۍ ډوډۍ باندې میلاویږي خو چې ستا په مال څوک روجه ماته کړي نو کوشش کوئ خپلو مالونو کې لږه لږه برخه وکئ لږه برخه ځان له کیلو کجورې هلې دغه نیمې که نیم کیلو بل له ورکه نیم ځان ته پرېږده خو چې وایي دا خلک روجه ماتوي چې زما پکې اجر کېږي بختور خلک چې ستا په مال چا روجه ماته کړله نو یو دې د خپلې روجې اجر وشو بل چې ستا په مال هغه روجه ماته کړې ده د هغه د روجې مره اجر ستا وشو نو موږ ته به د یوې روجې اجر میلاویږي او هغې ته به چې ستا په مال یو تن روجه ماته کړه تا ته د 2 روجو اجر چې 3 ماته کړه نو د 3 روجهدارو اجر 4 ماته کړه نو د 4 روجهدارو اجر نو دا د اجر میاشته دی کې په هر عبادت ناراسته مه کوئ هر ځای کې خپله برخه ورچوئ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ومن سقا صائما سقاه الله من حوض شربتا لا يظمأ حتى يدخل الجنه نبی علیہ السلام فرمایل وی ومن سقا صائما چا چې په یو روجهدار باندې اوبه وڅکولې په یو روجهدار د روجماتي په ټیم کې اوبه وڅکولې د روجماتي انتظام یې وله وکړو هغه راولګېد روجه یې ماته کړله دا څومره اسانه خبره ده یوه ډبه شربت چاله واله یوه ډبه وله واله وای ماښام د الله د رضا دپاره چې روجه ماته یې په دې ماتوه دا ما د ثواب په نیت اخیستې نور مې وس کېږي نه دا یوه ډبه مې د وسه وه جدا مې واغستل خو مهرباني وکړه زما په دې روجه ماتوه که نه نو ومن سقا صائما نبی علیہ السلام فرمایي چا چې په یو روجهدار باندې اوبه وڅکولې د روجه ماتي په ټیم کې سقاه الله من حوض شربتا لا يظمأ حتى يدخل الجنه الله به په دې سړي باندې زما د حوض نه یو ګوټ وڅکئ یو ګوټ ناسته چې په روجهدار باندې ګوټ وڅکئ دې بدله کې به الله د نبی علیہ السلام د حوض نه یو ګوټ تاله درکړي د دې ګوټ په بدله کې به د حوض ګوټ میلاویږي
او الله به ورله زما د حوض نه